أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم والذين أوغكسان يتوفون شمرشي منكم استاسنا ويذرون وغيبريك دي ازواجا ببيان خپلې وصیتا وصیت دیو کی دا سړی دا کم چمری هغه د پته لګیدلی وی چې ما مرد نږدې ما سب بیماری سخت ده وغیرہ لازواجهم د خپل زنانو بارکی یا مخکنه دیو کی وصیت متاعا د سامان الى الحول تدیو کال پوری غیر اخراج د نوتلو دړو باندې حکم او د ځنو مفسرین رائے دا منسوخ شوه دی د سوره النساء آیت نمبر 11 12 سره دغه جلد الله تعالی هغه مقرر وخت مقرر کړی دی او یا منسوخ شوه دی د رسونی آیات سره چې الله تعالی مده مقرره کړه څلور میاشتې او لسره دی او بعضی وایي چې نه دا حکم اوسم په خپل ځای کې قائم دی چې دا سړی چې دا کم خزم نشو دا کور ولې د خرګنۍ دا په دې باندې هغه مغه کی چې یو کال به د خزه وباسینه یو کال به خزه وباسنه یو کال د پاره نه نفقه خرج خوراک کپڑے وغیرہ دا وستا په زمي وي دا به ورکي هغه نه بعد بیا ته ذمہوار نه یې کا احسان دې کوو نو کاو کنه دې کوو نو بس مکه خپل کړي واسطه نو یا خزه بیا خپل بل څه کار کوي ناغه بو کې بیا بجای دې طریقې سره فإن او اسخر غانې ته دا حکم دی یا اسخر غانې کا اسخر دی او کده سړی ورور دی او کار څوک پاتې دی کنه دا هغه ته دا حکم دی مور پلار ته نه چې یو کال پورې د خزه نان نفقه ضرورت دا به ته پوره کوي دغه چې خزه لا کور نشته بل آباد نه دی یا بل مجبوری ده بل خو فإن خرجنا بکچری دی اوسی پخپلا فلا جناح نشتا گنا علیکم پتا سبحانه فيما باغ معامله کی فعلنا چې وکي دا خزه فی انفسنا پخپل ځانونو خو من معروف بخی طریقہ کله خزه پخپل باندې یو معامله کوي وعده کوي پلان کرازي او نو به خیر دی ته بیا پزوري سراوه هم او ته بیا یو کال لپاره بیا ملامت هم نه دغه چې خزه پخپل مرضی به لاړه والله تعالی عزیز ذوالقوه ده حکیم خاوند حکمت ولده وللمطلقات او طلاق شوی خزو د پاره متاع سامان ده بالمعروف په خې طریقې سره حقا د حق ده علی المتقین په پرهیزګارانو خلکو باندې کذالک هم دغرنګي یبین الله بیان الله تعالی لکم تاسو ته آیاتی خپل آیاتنا لعلکم دې لپاره چې تاسو تعقلون عقل نکار والی بوه شي علم ترى آیاتان دي کتدلی ال الذین اغو کسانو ته دلته چونکی مخکې د جهاد احکامات روان دي او د هغه جهاد احکاماتو نه مخکې الله تعالی د انسان او د مسلمان ذهن جوړي او د هغه ذهن د پاره الله تعالی تمهید تړي چې کله مرګ نه خلاصې دی نشي او جهاد لپاره عموما رکاوټي هم دغه مرګ دی چې بابا کې مرما یا د رچې ممري وغیرہ وغیرہ نو الله تعالی دغه بنیاد باندې یو قصه ول بیانوي او بیا دغه باره کې خبره کوي مخکې تاسو واورئ علم ترى آیاتان دي کتدلی ال الذین اغو کسانو ته خرجوا چغیوتلیو من دیارهم دخلوا قروننا وهم اوغی الوف بزرگونو ہزاروں کی تعداد میں حذر الموت یرد مرنا تختدلی زرگونه عمر تختدلی واقعیت سوا واقعا مفسرینو مختلف نقل کړي خدا الله تعالی طرف نوم اشاره نشتا او د رسول الله صلی الله علیه وسلم په حدیثو کې نشتا لکه یو واقعیا دا چې دوی باندې jihad فرض کېدو ناغه د وجه د وخت تختدل دویمه واقعیا مفسرینو نقل کړي چې دوی باندې تعاون راغلی او تعاون بیماری او د تعاون نو تختدل د دې بنیاد باندې چې مونږ امرو او د الله حکم دا د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم بیان کړی دی چې کوم علاقې کې تعاون پیدا وشي وزي بنا تخت بنا او په هر ولا خلق تم حکم دا چې دی علاقې ته بنا راځي ځکه چې یو سړی د تنلار شي کې دی چې هغه ته تعاون لګیدلې او هغه بل علاقې ته لاړ شي هغه ته بل دا بیماری ویسي او د بارینه د کمنه کړی دی چې تعالی تعالی محفوظ ستلې نو خامخ ولې بیماری ته راځي او یا چې واپس لاړ شي نو بل ته به ویسي نو دی وجه نه دی ته اجازه شته چې دی بهر لاړ شي
او نه هغه ته اجازه شته چې دوی واپس راشي او دا دوی یو تختیدل د دینه د مرګ یعنی بهرحال چې هر څه خبره وا تعاون او جهاد او هر څه او تختیدل د مرګ نه حذر الموت یری د مرګ نه فقال اولی لهم دویتا الله ولا تعالی فقال لهم الله اولی دویتا الله تعالی موتو چمړ شي ثم بیا احیاهم دوی ژوند کړل ان الله بشکل تعالی لذو فضل خوند فضل ده علی الناس بخلق باندې ولکن او لیکن اکثر الناس اکثر د خلقنا لا یشکرون شکریا نه ادا کوي وقاتلوا جهاد کوي رسول الله صلی الله علیه وسلم حدیث ته مسلم شریف کې ده رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي ابو هريره رضی الله تعالی عنہ نے روایت ده چې کم سړی عمر تیر کو او په ټول عمر کې د جهاد اونکلو او د جهاد خواهش هم اونکلو چې د جهاد کې تلې وې نو دا سړی د منافق په مرګ باندې مړ شو بیا الله تعالی دې موږ تاسو بچ کې ده دینه وقاتلوا او جګړه وکي فی سبیل الله د الله تعالی بلار کې والمو په شی ان الله بشکل تعالی سمیع اوریدن کې ده علیم او په ده منسوک ده منزل الذی سوک ده خاوند هغه کس یعنی سوک ده هغه کس منزل الذی سوک ده هغه سړی یقرض الله چې قرض ورکي الله تعالی ته قرضا قرضا حسنا خیستا څه مراد ده نه یو خو قرض خبر اول تاسو ځکه کوي چې الله تعالی په لار کې پیسې ورکول دې د الله تعالی په خپل ځان باندې قرضه ویلې دي انداز الله تعالی انتهائی مهرباني ده چې دا نوم یې خدای ځکه چې تغي ورکین الله باندې خو دې قرضه نه خو الله وایي چې ته چاته ورکی jihad کې ورکی سړی ته ورکی غریب ته ورکی دادا چې شو لکه تا په قرضه ووته نو الله تعالی او ویامي قرض حسنه ویلې دي د سړی لپاره دا چا د چې ورکې د لپاره نو قرض حسن هغه قرض ته ویل کیږي چې هغه باندې احسان اړولم نوي هغه تنگول هم نوي داغه زمودت هم داسې نوي چې سړی په پریشان شي په خې طریقې سره په نرمي سره او دې باندې کې حدیث ډیر زیات دي رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمایي چې قرض ورکول د صدقې ورکول نه مفهوم د حدیث داسې دی چې دا ډیر بهتر دی ځکه چې سړی مجبور دی نو ځکه قرض غواړي اصله کته ورکې نو کې دې چې امکان شته چې سړی مجبور نه وي استاد صدقه د غیر ضرورت نه وي وغیرہ وغیرہ خدا قرض خو یقیني هغه مجبور دی او هغه نه علاوه رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم فرمایي چې څومره پورې چې ستا قرض ده په سړی باندې دا هر ورځ دومره پیسې تا د پاره د الله په لار کې صدقې په حق کې قبلي مثلا یو لکتی نو نن دې لکه یو لک ورکې سبا دې لکه یو لک ورکې بل سبا دې لکه یو لک ورکې او حال دا چې دا مغه یو لک ورکړي او بیا ورستو نور احکامات دي چې ورته انتظار کوو وغیرہ هغه ورستو راځي فیضاعف هو نو الله بزیات کی هغه د پاره له د سړی د پاره اضعافا په زیاتولو کثیرتن ډیر سرا د دې معنا لفظي معنا داسې ده دو چند در دو چند بکی الله او دا عملی داس کی لکه 2 جمع 2 4 او 4 نه 2 ضرب 2 4 4 ضرب 2 8 8 ضرب 2 16 16 ضرب 2 32 32 ضرب 2 64 دغه مراد دي نه او الله هم دغه رنګي ورکي ضربونه هم دغه رنګي الله تعالی ورکي دغه چې دا الله بلار کې ورکړي او د دې دلیل په سورته سبا آیت نمبر 39 کې ده سورته سبا آیت نمبر 39 هغه د کې الله فرمایي وما انفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين سچ تاسو الله پر رضا کې ورکي نو الله به واپس کی درته واپس کوي بل تعالی خامه دغه بدل خامه الله تعالی ور کوي فاضعافا فدچن کولو کثیرا ډیر سرا والله ولا تعالی يقبض تنگي ويبسط او پرخي والیه ان ذات توقوت د خپل پیسو باندې مګدا چې کنه پیسې مډیر ولګول نو غریب شوم او یا پیسې لګي ورکم نو مالدار بشم نه الله وای دا ما سره د ډیر والے او کمواله و الیه اومد الله تعالی طرف ته ترجعون تاسو به ورګرځولې شي اوس یو واقعیا دا چې د موسی علی السلام نه بعد د بنی اسرائیل یو پیغمبر و چې دا غنوم سموئیل علی السلام مفسرین نقل کړي دي سموئیل علیه السلام او دا بوډا شو کمزور شو او د بنی اسرائیل دا خواهش شو چې مونږ د عمالقه او عمالقه د فرعون د قوم نومو عمالقه د سره مونږ جهاد وکړو او زمونږ د پیغمبر خو د جهاد قابل نه دی بوډا شوی دی او د نور بادشاہان دي وغیرہ وغیرہ دغه داسې تاج او تخت وغیرہ نو دی لاړل بنی اسرائیل د پیغمبر ته ویلي چې ته الله ته وایي چې موږ ته بادشاہ مقرر کړي دغه چې موږ جهاد وکړو بیا دغه په نتیجه کې نو د پیغمبر ورته ویلي تاسو ماته معلوم یې د الله طرف نه بادشاہ مقرر شي او تاسو به جهاد مو نه کوي ناغي وای نه ولې موږ جهاد نه کوو موږ به جهاد کوو
چنانچه د الله تعالی طرف نه د طالوت په نوم باندې یو سړیو چې دا تقریبا د 33 او د 35 سال په منځ کې یو غټ مضبوط دنګ سړیو الله تعالی دغه طرف ته اشاره وکړه د پیغمبر ته چې دا بس تاسو بادشاہ خدا غریبو ندی وجنا بنی اسرائیل دنه انکار وکړو چې موږ د بادشاہي نه مانو خو به د الله تعالی طرف نه حکم و چې امدد کبه بادشاہي بل بتا سنئ نو هغه طرف ته اشاره ده بیا په لفظ کې چې کوم د کې تشریح ده باغی تاسو په یوما اهم آیت او خامخ تاسو ذکر علم ترى آیاتان دی کتدلی ال الملأ اغدلتا من بني اسرائیل د بني اسرائیلنا من بعد موسی ورسد موسی علیہ السلام نا اظهر کلا قالوا چې هغه اولی ان دی بني اسرائیل اولی لنبی خپل پیغمبر تا لهم چې دوی د پاره لنبی لهم دوی خپل پیغمبر تا ابعث مقرر کا لنا مونږه د پاره ملکن یو بادشاہ نقاتل چې مونږه جګړه وکړو فی سبیل الله د الله بلا رکی قال اولیغ پیغمبر هل عسیتم آیات تاسو به انکار وکي انکار وونه کوي تاسو دغه تاسو مخکنه د الله احکاماتو انکار کوي نو دلته تاسو jihad غواړئ او تاسو به انکار وکي ان کچری کتبا فرض کړل شي علیکم پتا سبحانه القتال جګړه کول الله تقاتلوا دا چې جګړه بو نه کوي بیا الله بدر باندې مقرر کیو بیا بو نه کوي قالو دی ویلی په جواب کې دی بنی اسرائیلو ومالنا او څه شوی دی په مونږ باندې ان څه حاجت ته مونږ ته یا څه بهانه به وي زمونږه الله نقاتل دا چې مونږ به جګړه نه کوو فی سبیل الله دا الله بلا رکی وقد او پتا کی سرا اخرجنا مونږ شړلی شی یو من دیارنا د خپل کورونو نه مونږ د خپل کورونو استلی شی بیا ولې مونږ جګړه نه کوو وابنائنا او د خپل زامننا فلما به هر کلا کتبا چې فرض کړل شو علیهم القتال علیهم بدوی باندې القتال جګړه کول تولوا ندی مخواړو الا مگر قلیلا لغو کسانو منهم ذینا والله ولا تعالی علیم په هده بالظالمین بظالمانو باندې وقال اولی لهم دویتا نبیهم د دې پیغمبر ان الله بشکل تعالی قد بتا کی سرا باثا مقرر کړی دی لکم تاسو لپاره طالوت دا طالوت چې دی ملکن په بادشاہي ان دا الله مقرر کو بادشاہ دا طالوت په بادشاہي قالو دی اولی ان څنګه بشي ان ولی شرطنا کم دینا ان یکونو څنګه کې دیشي څنګه بشي له د طالوت لپاره الملک بادشاہي علینا پمږه باندې ونحنو منچیو احق ډېر حقدار یو بالملک په بادشاہي کې من هو ددنا ان موږ ډېر حقدار یو چې بادشاہي وکړو دې څنګه بادشاہ کېږي موږ باندې ولی دلیل څه دی دلیل داود دی ولم یؤتا او نه د ورکړی شوی دتا ساعتن فرخی د مال ان دا د تسره مال است غریب ده من المال د مالنا ساعتن فرخی من المال د مالنا له وقال اولی د پیغمبر ان الله بشکل تعالی استفاه ورکړه ده چناو کړه ده چناو ته ویل کیږي پډېرو شنو کې چې یو شرع خوخ کړه ده دا علیکم پتا سبحانه وزاده او زیاته ورکړه ده دتا بستتن بس لکه څنګه د الله تعالی نمونه یونم دی باسط لویوالی ته ویل کیږي فراخی ته ویل کیږي فی العلم په علم کې ان الله فراخی ور کړی د علم والجسم او د جسم دا بشرتونه یاد ساتي دا ډېر اهم ترين خبره مونږ تاسو ټول مسلمانانو ته او بیا چې اسلامي تحریکونو سره تعلق یې غوډه لپاره لاړه ضروری ده خدای ډېر اهم خبره ده چې بیا اختیار ویل سیاسي کارونو سره یا سیاست کې لږ تعلق یې غوډه لپاره ډېر ضروری ده چې الله تعالی طالوت مقرر کو او طالوت د پاره هغه شرایط داوود بنی اسرائیل چې د مالدار نه ده او د الله طرف نه شرایط د مالداری نه دي دا زموږ استادانو ته نظام کنه زموږ تاسو ایم پی ای ایم ان ای باغ جوړی چې مالدار وي چې پیسې نه سره وټ نشي کولای ودرې دی نشي نو مجبوری ده چې مالدار وي جوړیږي خامخه نو دیو جنا د اغه د غرای الله تعالی نګه خوخړه فخه او الله خپل خبر وکړه خپل خبره دار او دا اصول دي د یاد ساتي دا د هر نظام چلولو لپاره کغه حکومت نظام دی کغه د کورونو نظام دی کغه د جماعتونو نظام دی کومه جماعتونو سیستم دی زمونږ د معاشري نور سیستمونه دي هغه د لپاره ابداد بشرتونه دي چې کم سړی ته اختیار ورکړي دا په علم کې او په جسم کې د نورو نه بهتري علم او جسم د علم او جسم نه مراد څه دی د علم او جسم نه مراد نه چې غټ پټ دی او یا دا نه مراد نه دار چې هغه وخت کې جګړه و د توري او د ټوپک هغه د نيسي
او دا تور او نزاع ان جسمانی صلاحیتونه د هغه کار د لپاره برابر دي چې کم کار د لپاره د بادشاہ کیږي یا مشر کیږي او علم نه مراد الله تعالی پوهه ده، الله تعالی دین ده، الله تعالی تقوا ده او د الله تعالی منل دي. یو ځکه چې علم وایي الله تعالی پہچان تا عالم هغه څوک دی چې الله یې پیژندل چې الله نه پیژندل کړه هر څومره غټه پګړی ولی نه او هر څومره غټ نومي ولی نه خو چې الله یې پیژندل نه دی د عالم نه. رسول الله صلی الله علیه وسلم دا تشریح کړی دا. نو څه مراد شو د ټولي خبره؟ خلاصه دا ده چې چاته د کمی خبره اختیار ورکړي هغه به نورونه په تقوا کې بهتر وي او دغه کار صلاحیت به هم د نورونه هغه کولای شي. لکه مثلا یو عالم دی او مونږ هغه بوزو هغه تور کو د ټریفیک د نظام دا ټریفیک نظام به ته چلای نو دا مونږ ډېر به انصافي د ټریفیک سره موکلله او ډېر لوی انصافي بنا به انصافي هغه عالم دین سره موکلله. دا چې هغه خو علم شته ور سره خو د ټریفیک په سیستم هغه نه پويږي. نو دا سم نه ده چې ګنې سره متکیان را جمع کوو اختیار ورکوه. الله دا سم نه دی ویلي او دا سم نه ده چې صرف دنیا پرست را جمع کوو هغه ته ورکوه. نه بهتر سره هغه ده د هر معاملې ګوري د هر معاملې چې کومه معاملات ورته سپاري د دې تجربه همي او د نورو مقابله کې هغه تقوادار هم هغه ته باور کوي. دا د شرطونه چې چا پوره دي نو هغه ته صلاح ور کوي او کدا نوي نو هغه د بار په کوټ ته او کرای دا او مشرولي بل یو سیستم دی وغیرہ هغه ته بنور کوي. نو ستاسو سیستم به خچلېږي دغه چې هغه کې به خوف خدا همي او هغه په دې سیستم باندې خچلې خپويږي نو هغه به تاسو لپاره به بهتري. دا د هر اجتماعي نظام لپاره همدغه حکم دی. والله اولا تعالی یؤتی ورکی ملکه با شیخ ولا من اغا چاته یشاء او چې غواړي. والله اولا تعالی واسع خوند فراخی دی علیم او په هده. وقال اولی ګور کنه الله تعالی صفاتونه دلته واسع بیان شو او الداغي نغدو په خپل وسعت باندې. نو الله وای تاسو ډیر مالداري خو سر مالدار خو الله او به ته وای ته ولې ورکانو تاسو زیات پوي خو الله چې با سید شاده پر مناسبه ده. وقال اولی لهم دویتا نبیهم د دې پیغمبر ان بشکا آیت ملکه نشانه بد د باد شهیدای. خبر دا و چې دې سره یو صندوق دی بنی اسرائیل سره او هغه صندوق بده په مرکز کې خو ده او هغه کې د موسی علی السلام او د هارون علی السلام سبا کی سامان لکه عموما مفسرینو چې کوم خبره لیکلې ده هغه کې د موسی علی السلام همساوا یو بوتل کې منو همدا رنګ کې سلوا وا همدا رنګ کې موسی علی السلام پګړې وغیرہ وغیرہ دا شینو او دا هغه خپل مرکز کې خو ده او دا ویلي د زموږ لپاره تبرکات دي چې څومره پوری موږ سره دا وی نو موږ به کامیاب یو چې دار کله لاړ نو بیا موږ ناکام. نو چې کله په دې باندې عمل کو قبضه وکړه حمله وکړه دا چې واغستل نو چې واغستل دی ویلي بس نن زموږ سپرواله شروع شو موږ نور کامیابی دي نشو. نو الله ورته ویلي چې ما تاسو ته چې د تعلق مشر کو نو د تعلق بد الله طرف نه چې د نشانه بدای چې هغه صندوق به تاسو ته واپس کړ او صندوق دونه عمل کو تختول وړه او بجګړه کې د بخت نصر به هغه کې وخت کې نو هغه ورته الله تعالی چې کوم ځای کې پروتو په هغه علاقې کې الله تعالی وبا جوړ کړل پیدا کړل د بیماری ناغي هغه صندوق به کم ځای ته وړول ته بیماری پیدا کړه کم ځای به جوړه ته بیماری پیدا کړه اخیری په یو هغه پسې وټړ ټانګي پسې یا د سندګانو د هغه پسې گاډي پسې دې پسې وټړو د بنی اسرائیل طرف ته همدغه چې پرېګ ډول آزاد چې بل هغه طرف ته لاړ چې دا خو د مصیبت ته موږ لپاره فرعونانو دا ولې عمل کاو او دې دغه صندوق راورسید. نو دې خوشحال شول چې بس اوس مونږه دا صرف د دې لپاره الله تعالی راځي وکړل دا دې لپاره تعالی چې دې ته اندازه ولګي چې دا الله تعالی کړی اوس دا سووري. وقال لهم اولی دویتا نبیهم د دې پیغمبر ان بشک آیت ملکه نشانه د باد شهید ده اندادا یاتیکم چراب شتا ستا التابوت و صندوق فی جباغه کې سکینتون دستاسو تسلیدا من ربکم تاسو درف طرفنا وبقیه او تباقی سامان ده مما ده غتنا ترکا چې کم پر خودلیو آل موسی موسی علیہ السلام او دغه اولاد او آل هارون او هارون علیہ السلام یا دغه منون کو هغه پر خودلیو هغه ته اشاره ده تحمله چې اوچت کړي بو ویدا الملائکه فرشتو ان بشکا فی ذلک پدې کې آیت النشانه ده لکم تاسو لپاره ان کنتم کچریه تاسو مؤمنان فلما بهر کلا فصلا چې جدا شو طالوت بالجنود د خپل لخر سره طالوت وته جهاد ته او د بنی اسرائیل په روان شو زیو جنگ کوي قال ان اولی ان د طالوت اولی اوس طالوت خو پویو دغه خو الله تعالی بادشاہ کړو په دې کار پویدو
نو هغه د خپل بنی اسرائیل نه باندې خبرو چې دا کو نړۍ قوم دی اول ته جنگ د مخکې کړی ما او بیا بر سره جګړه نه کوي نو راشه ولي اوس مو نو لار کې یو نهر راتلو او ورته ویلی تګي او ګرمي وخت او دی روان دي لار کې تند ده نو ورته ویلی چې د دې او به بنس کوي الا دا چې یو چونګ د سیمګه د لپا یو لپا یا چونګ چارته ورته وای تاسو دا یو لپا چاوس کله دومره اجازه دنه زیاتې بنس کوي چنانچه بنی اسرائیل او بو خوغت کلی چې په روایتو کې راځي چې راسه 65 په سم لاستل قسم د اخر ډېډه کې کړ وای نه منله خبره سوا د 313 کسانو او دا 313 کسان د برا بن عازب پر روایت کړي او بخاری شریف نقل کړي دی هغه وایي چې دا تعداد هغه څومره چې په بدر کې مونږ مغورو نو دې 313 کسان په دې زورګونو په دې خلکونو خلکو کې انور باندې خېډه درنې شوې چې نهر نوا وختل وای مونږ تلې نشو نو بس هغه پاتې شو له فیصله مخکې نه دا وا چې چاو بډې روز کا مونږ سره نه هغه پرې خدل او دا 313 کسان واغستل اول ته جالوت سره په لکونو فوج او دې صرف 313 کسان او په دې وخت کې داوود علیه السلام الک ماشوم او د پلارم په جګړه کې او مشران ورونه په جګړه کې او د مور استولې چې ته وګوره چې جګړه څه حالت ده نو دې صحیح نشانه د نشانه ډیره صحیح او جالوت داسې درغله او چې دا ټول مخ باندې او ټول جسم باندې زریوي تور او هغه وغیرہ او هغه خپل قوت میدان ته شراشي څوک چې ما سره مقابله کولې شراشي او په دې مسلمانانو کې دا سړی چې دی لیدو چې ټول پټ را پټ د زمزنه مقابله کوي ان په دې موقع کې داوود امراغه عليه السلام او د ماشوم د چولې دی هغه نو د درې کانی ځان سره راغستیو کانی او مخه ته ورغه او په دې گزارو کو او سیده په دې تندي باندې ولګي او الله تعالی په مخکنم دې الله تعالی دا صلاحیت ورکړو خو په دې گزار کې الله دا کې اغواچو چې دغه تندې دغه کانی شاته وته نو دې مردار شو دا جالوت مردار شو نو دې بنی اسرائیل دې دغه څه په غیږ کې واغستو دغه چې لوی کامیابی وشو نور قوم باندې hebat راغی مشر مرشوده تورو جنگونه و په هغه وخت کې همدغه نشانو چې کله کمانډر مرشي نو نور به او تخدل نو هغه داوود علیه السلام دې لپاره انتهایی محسن وګرځیدو بیا طالوت او تخپل لورو مرکل په نکاح کې بیا الله تعالی پیغمبري ورکړه داوود علیه السلام ته او بیا باقاعده بادشاہي ورکړه د بنی اسرائیل او سیم په بنی اسرائیل پیغمبران بادشاہان به مو نغې طرف ته اشاره د استاد سو اوري فلما به هر کلا فصلا چې جدا شو طالوت بالجنود خپل الاخر سره قال نو ویلی طالوت ان الله بشکل تعالی مبتلیکم ازمائش کون کې ده پتاسو امتحان کون کې ده استاسو بنهارن په دریاب سره فمن بسچا شربا چا چې اوس کلی چوک چې اوس کی منه ده اغینا فلیس منی بس غب من سره نزی اب من سره جګړه نه کوي من سره بنئ لفظي معنی دا او مطلب څه ده من سره جګړه ته نزی مخکې ومن لم يطعمه او غچا چې اون سکلی دا او به فانه بس بشکا غب من موږ سره ان موږ سره بزي جګړه تا الا مگر من اغثو کې غ طرفا من غ طرفا اغثو چې راواخلي او اغ طرفا د دې معنا او چتول دي او چتول ته ویل کی غرفتن یو چونګ ولپا بيدی په خپل الله سره فشربوا بس اوس کلی او ټول بنی اسرائیلو من هو دا غنه هرنا الا مگر قليلا لغو ان لغو نس کلی منهم د دوینا فلما به هر کلا جاوزه چې دی پورې وتل هو اغتالو والذین وکسان امنوا چې مؤمنانو ما هو دا غسرا قالوا دی اولی بنی اسرائیل دا چا چې وبډې رزق لوي لا طاقت نشته د طاقت لنا موږ د پال الیوم نن ورځې بجالوت د جالوت سره د جالوت په دې هغه کې موږ هغه نشو کولای جګړه نشو کولای وجنوده او دغه د لخر سره قال الذين اولغوا كسانو يظنون چې هغه خیال کوو دغه خیال داو انهم چې بشک دوی به ملاقو ملاویږي لله الملاق الله ملاویږي به الله سره دغه دا یقینو چې ملاقات به الله سره کوو هغه ایمان پختو هغه وبونس کلی او تعلق سره مخ کې لاړل او دای اولی کم من فئاتن کم څواري اکثر واری یا ډیر ځلې من فئاتن یوډلا من فئاتن دی وډلینا قلیلتن شلګی من فئاتن قلیلتن اکثر یوډلا شلګوی غلبت غالب شوی دا فئاتن پډلې کثیرتن لوی باندې ان موږ وډلا وړایو خدا سي ډیر ځل شي وی دي چې وړاډلا په لوی غالب شي باذن الله په حکم د الله تعالی والله او الله تعالی مع الصابرین ملګری د صابرانو ده
ولما ورکلا برزو چې دی مخامخ شول مبارزه شروع شولا لجالوت جالوت سرا وجنوده او دغه لخر سرا قالوا دی ویلی ربنا اے رب زمونږه دا ګوري دعا په جنگ میدان کې کوي او مخامخ ولاړ دی بیا کوي او موږ وایو چې دلته دعا کوو کافر ولا کافر مړکوا چې خدای دې مړکې نو الله چې مړکول نو پیدا کول ولې یا غور کول هغه پیدا کړی دې لپاره دې تیم دې لپاره پیدا کړی چې آزمایش وکړي کني الله تعالی د زموږ دشمن ختمول سره چې فوجونه ورته لګي قالوا نو ویلی ربنا یا رب زمونږه افرغ راواچي راتوي کی علينا پمونږه باندې صبرن صبر وثبت او مضبوط کی مونږه ثابت قدمه کی مونږه ان اقدامنا قدمنا زمونږه وانصرنا او مدد وکي مونږه سره غلبه را کی مونږه ته مدد وکي مونږ سره على القوم الكافرين په دې قوم کافر باندې کافرانو باندې مونږه غالب کی الله فهزموهم بیا شکست ورکو دوی اغویتا خدا شکست د دوی کمال نه وو باذن الله په حکم د الله نو اوسم چې کله د مسلمانانو کچيري خپل کیفیت د الله تعالی د احکاماتو مطابق درست او ټیک شي نو الله به امداد وکړي او الله به هر زور او دشمن ته په اسانه سره شکست ورکوي شي او دا لوی نشانه ده او موسی عليه السلام وګوره یو همسا ور سره همدا غرنګ ابراهيم عليه السلام وګوره یو کسو او الله تعالی د دې غلطونو او زرګونو قومونو ته الله تعالی څنګه شکستونه ورکړي او دلته هم یو خبره تاسو ته زمنا نو کومه ګرځه خبره مخکې روانه ده خو جونګه د جهاد خبره ده دې باندې تاسو پوهیږئ نو بیا تاسو خپل اعمال باندې لږ سوچ وکړئ رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم چې کله جنگ احد ته ووته نو احد کې ټول تعداد د مسلمانانو 1000 300 کسان منافقینو په صورت کې واپس راغلل 700 پاتې شو په 700 کې رسول الله صلی الله علیه وسلم 50 کسان په یو غره باندې کېنول 50 کسان او پیغمبر علیہ السلام دلته لاندې میدان کې جګړه شروع کړه جګړه کې کافرو شکست وخوړ کافر په تختیدو شول دغه 50 کسانو ته پیغمبر علیہ السلام ویلو چې دلته نه برازي نه دلته بنه راځي الا دا چې ما درته نه وي او دوی دا خیال وکړو او دا چې باقاعده صریحه ګناه هم نه و خیال دا وکړو چې دا مسلمانانو خو فتح وکړه بس اوس بګاله چې مونږ هم لاړ شو د دې مشر عبد الله ابن جبیر هغه ورته ولې چې مزه خدای لاړل 40 کسان لاړل 40 10 پاتې شو او 40 لاړل نو دي 40 سنا چې کله الته خالد بن ولید ولیدل او د ډېر ماهر و د جنگ چې هغه جنگ خوته خو پاتې شو پیغمبر علی السلام خدا زه د کړه ځکه ځکه ماته سویل چې پیغمبر علی السلام بهترین جرنیل وو هغه به پویدو چې د کافر موږ باندې حمله کوي نو خالد بن ولید د شاته حمله وکړه هغه لسو کسانو مقابله وکړه خو کامیاب نشول او شاته نه په مسلمانانو حمله وکړه پیغمبر علی السلام فتح په شکست بدل شو اویا کسان صحابه کرام شهیدان شول پیغمبر علیہ السلام خپل غاخونه مبارکم شهیدان شو صحیح شو الله ور باندې تفسیر کړی د سورۃ النساء کې البته تاسو به واورئ او هغه تفسیر ټوله کړی په دې دا چې ما فتح در کړی و خو تاسو په خپل ګناه وکړه دغه د وجه دا شکست وخوړ اوس تاسو اندازه ولګوئ چې په 700 کسانو کې 40 کسان د 2% راځي دا مخال کې 7 یا 8 راځي 7 نه لږ زیات راځي 8 نه کم راځي او بیا د 7-8% رسول الله موجود دی صلی الله علیه وسلم ابو بکر صدیق موجود دی عمر رضی الله عنه موجود دی عثمان موجود دی علی رضی الله تعالی عنهما دا ټول موجود دي انهم دا ټول موجود دي عظیم ترین صحابه کرام او د پیغمبر علی السلام یو غاغ د ټول نه دروند دی هغه شهید کیږي پکې او د ټول باوجود چې ټول موجود دي د الله محبوب ترین بنده پکې موجود دی او له وانت کسان او یو وړه وانت ګناه کوي الله دا ټول فتح په شکست باندې بدلای او مونږه هر ګناه کوو بیا ګله په الله باندې کوو چې ته ولې موږ کامیابی نه راکړي ګله به موږ الله نه کوو چې موږ دعاګانې نه کوو موږ ودا نه کوو نو دا الله تعالی نه مونږ دي اوسم هم دا خبره ده اوسم کچيري مونږه خپل کار په سید خې طریقې باندې وکړو به حیثیت مسلمان نو الله تعالی ته او یاد مسالات د اصلي هو ضرورت بیان نشته الله تعالی د اصلي هو ضرورت نشته الله تعالی به یو حکم راوستي او موږ دشمن والا تعالی تباہ او برباد کجری دا کیفیت الله تعالی په موږ باندې راولي نو دا الله 313 کسان مخلصون الله تعالی ورته اوس تاسو بیا ووري نو شکست ورکو دوی الله تعالی په حکم سره وقتل او قتل کړلو داوود علیہ السلام جالوت جالوت قتل کړلو واتاه الله ورکل الله تعالی داوود علیہ السلام ته الملک بادشاہي والحکمت او پویا پیغمبري وعلمه او خدل داوود علیہ السلام ته مما دهغه څنګه یشاء او چې هغه غختلا څه چې الله غختلا غي ورته خدل
او با ماهر د اوسپنه د کاغول وغیرہ ولولا دفع الله دا آیت دا حصہ ډیر اهمه ده په دم ځان پوي کوي چې الله تعالی قانون دا د الله تعالی قانون بیانوي چې کچيري نه وي ولولا کچيري نه وي دفع الله دفع کول د الله تعالی ختمول د الله تعالی الناس د خلقو بعضهم ببعض د زنو ذریعہ سرا ک الله دا طریقه نه وي نو لفسادت الارض نظمکه په فساد کړي وي یعنی هر قوم هر علاقہ چې هغه فساد وکي نو الله یو بل قوم ورته پیدا کړي دا پیوي لکه تاسو حالات کو خانو ګورئ چنګیز وګورئ برتانیا وګورئ روس وګورئ همدا غرنګ اوس امریکا ور پس روانه ده دینه مخ کی نور وغیره مخ کی نور دا الله قانون دی چې کله یو قوم دومره زور ورشي چې هغه فساد کوي نو الله ورته یو بل قوم پیدا کړي دا په ختم کړي دا د امده ته اشاره ده چې ولولا دفع الله کچری نه وای دفع کول د الله تعالی الناس د خلقو بعضهم زنه د دوی نه به بعضن فزنو ذری سرا لفسدت الارض نخامخه فساد بکړې و زمکی ان تاباشی به هو د ازمکا ولکن الله لکن الله تعالی ذو فضل خوند فضل ده علی العالمین فخلقو پټول عالم باندې تلک دا چې تیر چول دا ټول آیات الله آیاتونه د الله دی نتلوها چې موږ تلاوت کوو د هغه علیک پتا باندې بالحق فرشتیا سره په حق باندې ټیک ټیک و انک بشکت لمن المرسلین د پیغمبرانو نه تلک الرسل تلک دا چې تیر چول دا کی واقعي الرسل دا پیغمبران او رسولان فضلنا موږ فضیلت ور کړو بعضهم زنه د دوینا علی بعض بزنو تا په کې فضیلت نه او مخکې راځي چې لا نفرق بین احد مونږ فرق نه کوو په ایمان وروړلو کې په یو باندې بلتا چې مونږ ورکو یو نه بلتا فضیلت ورکو نه بعضی تعالی تعالی یو درجه ور کړی و بعضی پیغمبر تعالی بل درجه ور کړی و او دنه به تور نمونه الله تعالی خود لیدي په دې آیت کې لکه مثلا الله فرمایي منهم زنا د دوینا ان زنا داسیو من اغسوکو کلم الله چې خبره کړی وی الله تعالی هغه سره لکه موسی علی السلام ورفع او چت کل بعد وهم زنا د دوینا درجات په درجو کې واتینا او مونږ ور کړی وا عیسی ابن مریم عیسی علی السلام چې د مریم اسویو بینات معجزه ان معجزه ور کړی مونږه موسی علی السلام ته معجزه وایدناه او مونږه مدد کړو عیسی علی السلام سره بروح القدس په جبرئیل السلام ذریعہ سره ولو شاء الله کچې خو خشوي وې د الله تعالی مقتتلا نو جګړه بنوي کړی الذين غو کسانو من بعدهم چې دي مستو کله خو خو نو جګړه باندې نو بد نه راتلو خدای الله خو د امتحان مرزي ده نو ازمایش په بنیاد باندې ټول حالت راغو جی جی هر وخت ضروری نه ده لکه څنګه چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم همدارنګي جبرائیل عیسی علیه پیدائش نه واخله لکه پیدائش الله تعالی د جبرائیل اسلام ذریعہ سره کړو بیا هم دا غره کې يهوديانو د لپاره بار د مرګ بندوبست جوړ کړو بیا عیسی علی السلام الله تعالی بچو او په اخر وخت کې چې کم ځای کې د ګیرو نو عیسایانو دینه باقاعده هغه بادشاہ سره په ملګرتیا راځي مشیو ټول او الله تعالی جبرائیل اسلام ذریعہ سره د اوچت کړو او د دې سورته مائده کې به کې سره راځي او بل سړي شکل دې برابر کو هغه ته نه بچ کړو نو دا غره مخصوص واقع کو ممکن نه چې اټولمی خدا سي مخصوص روایت رسول الله صلی الله علیه وسلم طرف نه نشته نه په قرآن کریم کې چې کله 24 غنټه به ورسره و په دې مخصوص مقاماتو کې الله تعالی امداد کړو جبرائیل اسلام د او خاص موکي د پیدائش او بیا ورپسې د بچاو اخیره وخت چې هغه تقریبا 35 سال زمانہ وا او الله تعالی خو جوړ اسمان ته ولو شاء الله کچری خو خشوي ویلا تعالی مقتتلا نو جګړه بنوي کړی الذين وكسانوا من بعدهم چې دین مخکیو من بعد ورستو ما ده غنا جاءتهم شرابغلو اغويتا البينات واضح ما جزء دليلنا ولكن اولئك اختلفوا اغه اختلاف وکړو فمنهم بزنه دوینا من اغسوک امنه چې ایمان راوړو ومنهم دا ورستو قومونو ته اشاره ده اسنه چې دا ځین کې پیغمبران راشي ومنهم زندا غوینا من اغو کفر چې هغه انکار وکړو هغه کفر وکړو ولو شاء الله کچری خو خشوي د الله تعالی مقتتلوا نو دوی به جګړه نه وکړي ولکن الله لیکن الله تعالی يفعل کای ما هغه یرید چې اراده وکي او غوړي الله تعالی یا ایها الذين امنوا اي مؤمنان انفقوا تاسو خرچ وکئ مما ده مالنا رزقناکم چې موږ درکړل تاسو ته من قبل مخکد اغنا انداشي یاتی راشی یوم یورد ایاتی یوم چراشی اغورد
لا بيع شاګه اغستل او خرڅول نه وي نه هغه به د کاروبار یا هغه وخت کې به چاته ثواب یا هغه وخت کې چاته نیکی ورکول بدا بنئ نن وکا فيه باغ ورځ کې ولا قلة او نه بدوستی وی ولا شفاعت او نه سفارشی والکافرون او کافران هم الظالمون هم دې ظالمان دي الله لا اله الا هو الحي القيوم دې ته آیت الکرسی وای هغه آیت چې په کې د کرسی ذکر شوی دی او دا د قرآن کریم د آیتونو نه اټولو نه سردار آیت ده مسلم شریف کی حدیث ته رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم فرمایي د ابی ابن کعب نه روایت ده هغه فرمایي چې ما نه پښتنه وکړه رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم چې اے ابا منذر اے د منذر بلارا تا ته معلومه ده چې په قران کریم کې اټول نه لوی آیات کم یو ده یعنی سردار آیات اټول د اهم آیات نو ما ورته جواب ورکړو چې الله تعالی رسول خپويږي خو آیت الکرسی نو هغه ما ته په سینې باندې داسې لاس او زما اخبار رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک د پیغمبر الله د ابو منذر یعنی د هغه باندې لاس کوه چې ابی ابن کعب باندې چې اے ابا منذر علم دې مبارک شه علم دې مبارک شه ان استا علم په قران کریم باندې مکمل دی ځکه چې ټول آیاتونه ته او پېژندل په هغه آیاتونه کې سردار آیت د آیت الکرسی ده سردار آیت هغه آیت الکرسی ده همدارنګ یو بل حدیث ته رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم چې بقره چې کومه ده د حیثیت د قران کریم کې د اوخ د کوهان ده اوخ کوب چې کمی او آیت الکرسی چې کوم ده دا د سردار دا د سردار یو بل حدیث ته رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم چې ابو هريره نه روایت ده او دا بخاری شریف کې نقل شوی ده په نور حدیثو کتابونو کې هم ده چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته صدقه فطر راغله چې دا به جمع کړه کنه بیا به غریبانو کې تقسیم ولا او په دې باندې زه رسول الله صلی الله علیه وسلم مقرر کوم پیرا د خو اورې تاسو زه پیرا دار او په هغه باندې نو شپې یو غل راغی او ما اونیو غلې پټواله ما اونیو چې او منه نو سوال زری شروع کړل چې دا سي غریب یم او بچی دې مې دی او خدای ته وګوره په خدای بشي او پتا بشي ما پرې خو سحر منځ کې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم پښتنه ته وکړه چې اے ابا هريره بیګا غل څه ویلې هغه وی چې یا رسول الله ما ته داسې سوال زری وکړل او بیا مې پرې خدل وای هغه دروغجنو نشبه به بیا راځي چنانچه وای شپه شوزه پیدار و ما بیا راغی او بیا میونی چې بیا میونی و نو سار نه بیا رسول الله صلی الله علیه وسلم پښتنه وکړه چې ستا ملګری نن بیا څه ویلې وینه بیا سوال زاری کولو ما ورته ویلې چې رسول الله صلی الله علیه وسلم ته زما پرې دمه دینه او چې دا باندې کې فیصله وکي او ډېر سوال زری وکړ چې بچی مې دی او غریب یم او هغه دغه نه پرې مې خو وای دروغ ویلې نشبه بیا راځي چنانچه شپه ورته بیا حساب او بیا میونیو او بیا مې ورته جنن خو دې بالکل نه پرې نن خو دې بسما او رسول الله صلی الله علیه وسلم دربار ته پیش کومه چې تا باندې کې صاحب خلاف باندې فیصله وکي نو ته ما ته ویلي چې زه ته ما پرې دا زه ستاسو په دې پر خودو په داسې یو شی او خیمه چې کچري هغه ته په خپل مال خپل کور خپل بچو باندې وای هغه د شیطان نه نشته کی هغه بغلو شیطان نشي نشته کېده او هغه ما ته ویلي چې آیت الکرسی دا چې کله ته په خپل مال او په خپل کور وغیرہ وای شیطان هغه ته نشي راتلی نو پرې خودو چې سحر شو نو بیا رسول الله صلی الله علیه وسلم پښتنه وکړه چې ملګری دې بیا څه ویلي وای ما ورته ویلي چې یا رسول الله هغه ما ته ویلي چې دغه سی برا ز تا پریدما خو یو آیت بتاته او خیمه چې هغه ته خپل مال او غیره باندې وای هغه شیطان شي نشي کېده وای ابا هريره دا دروغجنو د ټوله خبره د دروغ کړی دي او دا شیطانو خدا چې کوم خبره کړی دا رښتیا ویلي دا کوم خبره چې هغه د آیت الکرسی باره کې کړی دا رښتیا ویلي دا هم د قصیدا څنګه چې هغه ته ویلي دا د آیت الکرسی فضیلت ده او په دې کې د الله تعالی د توحید هغه خلاصه ده مجموعه ده چې الله تعالی یو دی او دا تاسو ما ابتدایي تقریر کې ویلي هم چې د قران کریم مرکزی مضمون توحید دی او کوم آیتونه چې په توحید په اړه دي هغه باره کې دا رسول الله صلی الله علیه وسلم حدیث دي چې همدغه آیتونه کې اسم اعظم هم دی همدغه آیتونه کې اسم اعظم دی نو اسم اعظم څه پټ شي نه دی دا د حقیقت کې د الله تعالی یو والی باندې پیژندل دی چې الله تعالی باندې ایمان دومره مضبوط شو چې زه څو وایم او زما توحید په الله باندې کامل دی نو دا هر یو کار وکړي په دعا سره او دا ایمان چې کله جوړ شي او دا کیفیت زموږ د ټول باندې راځي راغلي خامخا چا باندې ډیر چا باندې کله کله انسان د خپل دعا د خپل خواهش نه دومره زیات یقین جوړ شي چې زه وایم الله وکړي
دا یقین اصل کې مراد ده او چې دا جوړ شي او دا عام نه پاتې کیږي زمونږ ګناګار معاشره دا ګناګار یو پکې هر وخت دا کیفیت پاتې کیږي نه نو دی وجه بهر حال دا د الله تعالی په توحید کې ده او هغه باندې کې اشاره ده یو بل حدیث ده د بخاری شریف چې ابو هريره رضی الله تعالی عنہ روایت ده چې یا رسول الله قیامت پر ورځ به اټول نه لوی د شفاعت حقدار به څوک وي او پیغمبر علیہ السلام جواب ورته فرمایل چې هغه څوک چې هغه په اخلاص سره دا کلمه ویلي وي چې لا اله الا الله محمد رسول الله لا اله الا ده کنه د توحید دا خبره ناغه طرف ته دا حدیث کوم اشاره دا نور ما حدیث ته د باره کې ډیر زیات خبر دا د قران کریم اټول نه لوی آیت ته سردار آیت ته او په دې کې د قران د الله تعالی د توحید بهترینه طریقې سره خبره شوې ده اوس تاسو دې معنا وورئ الله چې ده لا اله لا نشدا اله بل معبود بل کارساز مددگار حاجت روا الہ معنا می تاسو تکړی وا پناګه حیرانگی هغه شی چې هغه حیران کی پیدا کیږي لکه څنګه چې پریشانی کی خوف کی سړی دی کیفیت رسیږي الا مگر هو هغه ده الحي د ژوندې ده القيوم قيوم دا د مبالغه صيغه ده هغه چاته ویل کیږي چې خپلم ولاړ وي او د نور خلقو د ولاړېدو یا د قائمولو ذریعہ همي لکه اسمانونه ازمکه استوري وغیرہ وغیرہ دا ټول چې قائم دي او په خپل مدار کې گردش کوي ونه بوټه یو شی د څومره چې نظامونه دي ونه په خپل یو سیستم دی او نظام دی وغیرہ دا ټول قائم کوونکې څوک دی د الله تعالی او دا د هر د الله په مقابله کې د بل الہ دغه تشریح ده د آیت د آیتونه ټول د آیت کرسی د آیت د ټول صفاتونه ځکه چې هر چانه چې ته خدای جوړ کی کاغه قبر ده ک ولی الله ده ک پیغمبر ده ک هر څوک چې ده خو چې الله نه ده ک فرشته ده خو هغه کې ودا صفاتونه بنای لکه صفاتونه چې اولوہیت سره خای لکه الحي اب ټول عمر ژوندې وي نو هیڅ څوک ټول عمر ژوندې پاتې کیږي نه سورۃ الرحمن کې الله تعالی فرمایي ويبقى وجه ربك ذو الجلال والاکرام صرف الله تعالی بپاتې وي نور ټول عالم کې وکل علیه فان ارجو بفانی ارجو الله تعالی فانی کی القيوم دا چې حیثیت هم د بل چانشتا لا تاخذه ننسی اغا سنتون د خوب ابتدایي حالت کله چې انسان داسې جټه د خوب راشي او د دې مثال داسې ده لکه مثلا ما یو پیاله نیولې ده لکه الله تعالی د اسمه کې د اسمانونو د نظام په خپل لاس کې نیولې ده او دا ما داسې نیولې ده مثلا او ما داسې خوب راغی نو چې جټکه راغله خدا خو پرې وته یا ټوپک ته پیرادار یې مزه او ملاس کې نیولې ده ما باندې جټکه راغله د خوب خو به یو پریوسی خامخه نه دا بم ناراضي ولا نوم او نه باقاعده خوب یعنی د خوب ابتدایي کیفیت هم ناراضي او د خوب انتهایی کیفیت هم ناراضي الله تعالی باندې او دین علاوه څومره چې نور چاته د اولوہیت درجه چا ور کړی دا ټول داسې دي چې هغه باندې د خوب د کیفیت خامخه راځي دا ټول باندې له هغه د پاره ما هغه څه دي په سماوات چې په اسمانونو کې دي و ما او هغه څه دي په الارض چې په ځمکه کې دي دا ټول هغه د پاره دي تابع هم دي او هغه د وپات کیږي هم او هغه پکې مختار کل ده من څوک ده منزل الذي څوک ده غزاد یشفعو چې شفاعت بو کی عنده دغه وړاندې ان دغه په مخ کې یا دغه په دربار کې الا مگر هغه څوک باذنه چې هغه اجازه وکي په اجازه د هغه الله اجازه وکي به هغه سفارش کوي سفارش باندې کې مخکې خبره شوې ده یو شفاعت کبرا ده دا رسول الله صلی الله علیه و سلم کوي هغه دا ده چې خلک په قیامت پر ورځ تنگ شي ټول چې حساب کتاب دی وشي دا ورځ د ختم شیره شدید ترين ورځ ده نو ټول خلک به راجم شي آدم علی السلام ته ولاړ شي چې ته زمونږ پلاری زمونږ نیکی او ته الله تعالی پیدا کړې په خپل ځای کې وغیرہ وغیرہ تلاش صاحب الله تعالی ته وایي چې موږ سره حساب کتابو کې چې خبره ختم شي هغه به وایي چې زما د حیثیت نه ده هغه به یریږي د الله تعالی نه چې ما دغه سي د جنت کې د غوونه پړلې و چې الله منه کړو ما تاسو لاړ نوح علی السلام ته دې بلاړ نوح علی السلام ته نوح علی السلام به هم دغه رنګ ورته وایي چې زنه شم کوله ما د خپل بچي د لپاره بغه غوښتي و الله تعالی نه او زه خبر نه وم چې ما دا غوښتي و پانا چې کنه دې بچ کې د طوفان نه تاسو لاړ ابراهيم علی السلام دې بلاړ ابراهيم علی السلام ته ابراهيم علی السلام به انکار وکي چې زنه شم کوله تاسو لاړ موسی علی السلام ته موسی علی السلام به انکار وکي د خپل یو عمل د وجه نه بغا شرمېږي لاړ عیسی علی السلام ته هغه به انکار وکي بهرحال اخر ولاشي رسول الله صلی الله علیه و سلم رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې زه ولاشم د الله تعالی دربار ته او زه اجازه واخلم چې زه راځم الله تعالی به ماته اجازه وکړي چې راشم
بیا وزلات شمه الله تعالی ته بسجده کې پریو زما الله چې څومره ماته توفیق راکړي کوم الفاظ سره باغی الفاظ سره بزد الله تعالی حمد او د الله تعالی شکریا ادا کما په سجده به پروت یم نو الله به आवाज وکي چې اے محمد صلی الله علیه و علیه وسلم ته پازا چې یو غواړي هغه بدر کولې شي نو زبا الله تعالی ته وایم چې الله دا مؤمنان دا جنت ته واسطه نو یو ډله به جنت ته لاړ شي بیا به سجده کې پریوزم بیا به الله وایي چې منلې شي بیا به سوال وکم بیا به وکما حتی کې چې هغه کافر به پاتې شي چې هغه خالص کافر وي او هغه ګناهونو کې مبتلا وي چې کوم قران کریم کې ذکر شوی هغه کې مبتلا هغه به پاتې شي او حساب کتاب به شروع شي وغیرہ بهرحال یو شفاعت دا مراد ده او دینه علاوه هر هغه سفارش چې الله تعالی چاته ورکړي دا به الله تعالی په حکم باندې کیږي ډایرکټ هیڅ نشي کولای سورۃ النبأ کې الله فرمایي چې خبره هی نشي کولای الا دا چې الله اجازه وکي الله چاته اجازه وکي هغه بوای او څنګه وکي دې باندې الله خبر ده الله چاته وغړي چې په حق کې سفارش قبول کړي دې لپاره چې هغه سفارش کوونکی الله تعالی عزت وکي او د رسول الله صلی الله علیه و سلم یا د قران د بیانون کې د خپل مور خپل لپاره یا د ماشوم د مور خپل لپاره یا د غرنګ د شهید خپل خپلوانو لپاره الله تعالی دې موږ ته رسول الله صلی الله علیه و سلم او شفاعت نصیب کړي یعلم هغه پوهیږي الله تعالی ما باغشي باندې بین ایدیهم چوڑان دي د دوینا لکه مونږ ته اشاره ده مونږ نه مخکینی خلکو ته اشاره وا هغه نه مخکینی خلکو ته اشاره وا هر څوک چې دي د دین وړاندې الله خبر ده اغینا وما او باغتنا خلفهم چې دین ورستو دي الله سبحانه خبر ده الله سلو کول بعد نم خبر ده الله تر قیامت پورې خبر ده قیامت نه بعد خبر ده دغه چې هو الاول والآخر هغه اول هم ده او اخر هم ده هغه ته پته ده هر شي ولا يحيطون او احاطه نشي کوله راګرول نشي بشيء هیڅ یو شی من علمه دغه علمنا هغه علم باندې څوک احاطه نشي کوله لکه نن سبا ساينسدانان میاشتې پورې زیات نه زیات خطرې دینه برڅري زلا پته نشته بیا غینه بره او څومره الله تعالی چاته علم ورکړي لکه مثلا د قران څخه علم یا د ساينس د ټکنالوژي څخه علم د سیاست علم وغیرہ نور انجینیرینګ دي مختلف شعبې دي پدې کې څومره چې د الله خو خیدوم را ورکی خو د الله د علم حتی نشي کولای او څومره چې ساينس ترقی کوي د علم دومره هی علم ورسره محدوديږي لکه مخکې به ډاکټرانو یو ډاکټر هغه تقریبا د ټولو شونو باندې هغه علاج کوي څومره چې ساينس ترقی کوي دومره ډاکټر د یو شی پورې محدود شي لکه د زړه سپیشلیست د ګردې سپیشلیست د جګر سپیشلیست دغه چاغي مهارت دومره زیات شي په یو شي کې دومره علم دی په یو شي کې دومره پیچیدګیان دي په یو شي کې دومره د الله تعالی هغه د چاغه ټول باندې حاوی کېدل نشي همدا غرنګ انجینیرینګ دی مخکې بچته یو ساينسدانو یا یو خبره بو و د هر یو شعبه بیل شو په شعبو کې شعبې دي بیل څومره چې علم ترقی کوي دومره هغه انسان ورته هغه حاوی کېږي په نه په محدودي کې هغه باندې ځکه چې هغه کې نور ادا تعالی شان دې دغه سي من علمه دغه علمنا الا مگر بما فهغت شاء چې غوړي یعنی هغه چې غوړي عمر ور کوي وسع لو یدا وسیدا کرسیه کرسی د کرسو نه ده او دا ویل کیږي هغه شیدا چې یو ځای باندې راجمه کیداس یو ځای باندې راجمه کی دینه کرسی جوړه شو دغه چې کرسی باندې انسان عموما ناس پی او دا عام الفاظ کې استعماليږي د اقتدار د لپاره خو چې کله دې معنی ته وګوري یعنی د کور سند معنی ته وګوري نو دې مراد ده چې لکه مثلا دا یو دریاب د داسلوي او دا ترجمه کې خلاصې کې وغیرہ داسې لګ ده لپاره او دلته الله فرمای کرسیه السماوات والارض یعنی د اسمانونو او د ازمکه د ټولو هغه انتها د ټولو هغه پړې د ټولو هغه الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله أضل أعمالهم والذين آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل على محمد وهو الحق من ربهم كفر عنهم سيئاتهم وأصلح بالهم ذلك بأن الذين كفروا اتبعوا الباطل وأن الذين آمنوا اتبعوا الحق من ربهم كذلك يضرب الله للناس أمثالهم
فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب حتى إذا أثخنتموهم فشدوا الوثاق فإما منا بعد وإما فداء حتى تضع الحرب أوزارها ذلك ولو يشاء الله لانتصر منهم ولكن ليبلو بعضكم ببعض والذين قتلوا في سبيل الله فلن يضل أعمالهم سيهديهم ويصلح بالهم ويدخلهم الجنة عرفها لهم يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم والذين كفروا فتعسا لهم وأضل أعمالهم ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعمالهم أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم دمر الله عليهم وللكافرين أمثالها ذلك بأن الله مولى الذين آمنوا وأن الكافرين لا مولى لهم إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار والذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام والنار مثوى لهم وكأين من قرية هي أشد قوة من قريتك التي أخرجتك أهلكناهم فلا ناصر لهم أفمن كان على بينة من ربه كمن زين له سوء عمله واتبعوا أهواءهم مثل الجنة التي وعد المتقون فيها أنهار من ماء غير آسن وأنهار من لبن لم يتغير طعمه وأنهار من خمر لذة للشاربين وأنهار من عسل مصفى ولهم فيها من كل الثمرات ومغفرة من ربهم كمن هو خالد في النار وسقوا ماء حميما فقطع أمعاءهم ومنهم من يستمع إليك حتى إذا خرجوا من عندك قالوا للذين أوتوا العلم ماذا قال آنفا أولئك الذين طبع الله على قلوبهم واتبعوا أهواءهم والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم
فهل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة فقد جاء أشراطها فأنى لهم إذا جاءتهم ذكراهم فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات والله يعلم متقلبكم ومثواكم. ويقول الذين آمنوا لولا نزلت سورة فإذا أنزلت سورة محكمة وذكر فيها القتال رأيت الذين في قلوبهم مرض ينظرون إليك نظر المغشي عليه من الموت فأولى لهم طاعة وقول معروف. فإذا عزم الأمر فلو صدقوا الله لكان خيرا لهم. فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها إن الذين ارتدوا على أدبارهم من بعد ما تبين لهم الهدى الشيطان سول لهم وأملى لهم ذلك بأنهم قالوا للذين كرهوا ما نزل الله سنطيعكم في بعض الأمر والله يعلم إسرارهم فكيف إذا توفتهم الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم ذلك بأنهم اتبعوا ما أسخط الله وكرهوا رضوانه فأحبط أعمالهم. أم حسب الذين في قلوبهم مرض أن لن يخرج الله أضغانهم ولو نشاء لأريناكهم فلعرفتهم بسيماهم ولتعرفنهم في لحن القول والله يعلم أعمالكم ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين ونبلو أخباركم. إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله وشاقوا الرسول من بعد ما تبين لهم الهدى لن يضروا الله شيئا وسيحبط أعمالهم. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم. إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله ثم ماتوا وهم كفار فلن يغفر الله لهم
فلا تهنوا وتدعوا إلى السلم وأنتم الأعلون والله معكم ولن يتركم أعمالكم إنما الحياة الدنيا لعب ولهو وإن تؤمنوا وتتقوا يؤتكم أجوركم ولا يسألكم أموالكم إن يسألكموها فيحفكم تبخلوا ويخرج أضغانكم ها أنتم هؤلاء تدعون لتنفقوا في سبيل الله فمنكم من يبخل ومن يبخل فإنما يبخل عن نفسه والله الغني وأنتم الفقراء وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم